خوشاله اوسې هغه د یو زړګي نه بل تلار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه نو د دغې شکریا به د یو بل بیخي نه ادا کوو چې تا ماله ټایم راکو یا ما تاله ټایم درکو ته هم د پښتو ژبې دپاره لګې او زه هم پښتون یم که پښتو له کار نه کوم خو پښتون یم بل ستا د سوال جواب چې زما تقریبا د کچ اختر په 9 ورځ باندې به کال برابر شي دا خو زما ملګري دي دلته 3 ملګري دي اصل کې روزګار چې کم دی نو مطلب 3 ملګري هغه دي یو څلورم سره ځای ما نو هغوی دلته پویه په ژبه په روزګار په هر څه پویه دي دغه هغوی ویل چې دا به کوم ټیک ته بهتر ده هغه دانش صاحب وایي که نه چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم په دین محمدي یم او بیا هم دوزخي یم دا هغه قصه ده ګوره زه سیده ساده ایډورټایز کوم خپل نه راله هغه طریقه کار راځي چې خلک لکه مطلب هغه جړه پکې کوي او خندا پکې هغه شی نه راځي کلیر کټ ویډیو کوم او په مخ یې ورکوم هغه ټیک ته خو لکه د یو سړي والد صاحب بدل خپله زندګي خاورې کړي او هلته به یې په بچي ښه سبق ویلي نو چې هغه بچی راشي نو پکار ده چې دلته بیا یا ښه یو غټ افسر ولګي او یا خپل بزنس وکړي ځکه چې دلته یې پلار ځواني خاورې کړې ده خو که د یو سړي پلار هم دلته دیاړي کړي او هغه هلته په زویم سبق نه ویلي زویم لوپري کړي نو زوی هم بیا وله د بلاکو کار پکار دی هر شیز ګټه په تاوان کېږي ښکاري اله د ښکار غوښې خوري چې پیله خپلې وخوري پیله به خپلې غوښې په ښکار پسې خوري د ژمي په غرونو کې به ګرځې د ثوابۍ دا ټول په ژمي کې به د ثوابۍ په دې غرونو کې ګرځې په یو مرغۍ پسې نو دا شپه خو به ته ټوله څوک وایي که نه چې ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي نو داسې دا چې ته کله ښکار هم کوې که نه او په یو مرغۍ پسې ځې نو په دې پسې به ته ډېر سټرګل کوې ډېر محنت پکې خوږېږې به راپرېوځې به یخني ګرمي دا به برداشت کوې بیا به هغه ښکار ولې هغه مرغۍ به ولې نو هغه مرغۍ به هله خورې یاره زه وایم چې د یو سړي سره ډیګري او دلته راشي نو پکار د بهتر ده لکه چې ډیګري در سره یو دلته راشي نو ته پوه شه چې لکه مطلب زما به څه ښه لاره روانوي ښه ژوند به مې 6 میاشتې کال یو نیم به تا ته جواب نه میلاویږي سختې سوختې د تیرې پیسې به در پسې اوړي د لوټ پیسې به هم در سره نه خدا دا چې کال بعد به بیا ستا ډېر ښه مستقبل جوړېږي داسې ده که نه دا ما یو شعر کې ویلي دي چې ستا د ظلمونو د جپانه به لاسه جوړېږي زه خو یې شاعر کړلم چې ستا نه به لاسه جوړېږي یو وخت دی نه بغیر مور چرته اوده نه کړمه هر وخت بلا ده د بلا نه به لاسه جوړېږي د یېرې نه به ولې یېرېږي یره خو الله پکار ده او د سنه پکار ده د ژوند اخري معنی مرګ دی مرې به نو یره د سنه پکار ده هغه خو دغه دریم کتاب نوم دی انشاءالله چې که زه مړ شوم ګډا تا ته څوک وایي چې 2 قرات وکړه تا ته څوک وایي چې جړه راپسې وکړه تا مې داسې زړه چولی دی جانانه که زه مړ شوم ګډا راپسې وکړه نو هغه دغه نوم دی او شعرونه به راته دغه غزل ووایم چې ستا چې د خوب ټیم شي زما د شوګیرې ټیم شي خوب رانه وتښتي چې خوب ته ورنږدې ټیم شي خدای راستی دی چې د خپو نه مې بیا ځمکه تښتي چې مې رایاد د خپلې مور د جنازې ټیم شي د مور دعا مې رانه داسې کلکه غېږه تاو کړي چې مې په زړه کې د ګناه د ارادې ټیم شي او اخري شعر دی پکې چې غریب سړی یم زه هر وختي دی اړی لزمه خوله راله راکړي چې ځان ته ورنږدې ټیم شي